अस्सलाम वालेकुम मलगरो पाकिस्तान په لومړني टी20 میچ کې د نیوزیلند نه یو بدترین شکست خوړل دی یو شرمناک شکست خوړل دی د پاکستان टी20 نوې ټیمو نوجوانان کلاډیان په دغه ټیم کې شامل چې محمد حارث د میچ نه مخکې دا سټیټمنټ ورکړو چې مونږ به نوې مایند سیټ سره گیم کوو مونږ به مایند سیټ چینج کوو مونږ به اٹیکینګ مایند سیټ سره گیم کوو جی اٹیکینګ مایند سیټ مطلب دا نه چې محمد حارث راووتو او لومړني 15 بالونه په ډاټ شو په شپږم باندې شاله کیپر لکېچ ورکو پچ ته نه ریډ کې چې پچ کې ایکسترا باونس ته ګډ لینث نه بال کې ایکسترا باونس راځي او تو روزي بال پس چکی وخی په هر بال باندې د هټ کوشش کړي دي اخر ته بال ایر شوشاله وکټ کیپر کیچ کو خبر پسې بیا چې کم حسن نواز نوې بیټسمن هغه پچ کنډیشن لکه پچ لګ سخت دی لکه په وکټ سټو کا لګ بال میډل کا یو سو سټاپ او کا چې په بیټ خو د بال راشي په بیټ ته لا بال راغلی نه ته بال پسې روزي جی بال کې ایکسترا باونس ته او حارث ورپسې روزي بال پسې لکه دای کې دومره کامن سنس گیم اویرنس لکه نه پیږو مونږه د گیم کوي خو بیا هم دی داسې کمکل توپ کارو کی پچ سخت پچ کې ایکسترا باونس ته لک ټیم واخلې او 2 واره سټاپ کا خو وکټ خو مو ورکاو کنه اخر کې به هټو کوي اخر کې به پس پنرانو به هټو کوي نو نجی بس محمد حارث سم د سارا پړو منی بال او د شاټ واخلو کوشش په دویم پس روودو جی 139 140 سره بادر بال کوي او بال کې ایکسترا باونس ته د بال پس روزي ها شپک بالونه مس کو وکټ هم پکې ورکا په دویمه ورکه بل حسن نواز را وغم وکټ ورکاړو سیو نکل لکه بيخي راځي د سکور کارت طرف له ورزمه تاسو بخپل اندازو شي زبر سر کوم تاسو له سکرین باندې سکور کارت کاری پاکستان په 91 رنونو لس واړه کلاډیان اوټ 18.4 اورونه وخلی دي محمد حارث شپک بال وخلی 0 رنونه حسن نواز 2 بال 0 تیم هټ وخلو بال ته 8 شوشاله ترمن کېچ کو سلمان آغا 20 بال 18 رنونه عرفان خان ته ګوره چانس ملاو شو ډیر ټایم پاس لکه ته د سره لک سټیو کا کنه 6 بال 1 رن شاداب خان لوګو سینیئر کلاړي 6 بال 3 رنونه خوشدل 30 بال 32 خوشدل لم یو چانس ملاو شو خوشدل لم یو چانس ملاو شو خو ایزی کې چې ډراپ شو 3-4 رنونه باندې اينه پس خوشدل بیا هم صدا سي خاص کور نو کو ځکه خوشدل سره چا وکټ سټی نو کو عبدالصمد چې د ډېر زیاتې صفات کې دي 12 بال 17 رنونه جانداد خان 17 بال 17 شاهین افریدی 8 بال 1 ابرار احمد 4 بال 2 محمد علی 1 بال 1 جی د نیوزیلند جیمیسن زبردست بالینګ کړي 4 اور کې 8 رنز ور کړی دي یو اور میډن وخت کې او 3 وکټي ایشتلی دي زما په خیال دا به جیمیسن د टी20 د کیریئر بیسټ بالینګ فیګر وی جیکب ډفیم زبردست بالینګ کړي 4 اور کې 14 رنزونه او 4 وکټي زبردست بالینګ زکاریا پالکس 3 اور 11 یو وکټه مایکل بریسویل 4 اور 28 د پکې لګ ایکسپنسیو بالینګ کړي وکټ هم نه ایشتلی نو ټول زبردست بالینګ کړي 4 اور 28 4 اور 27 اسودي هم ور کړی دي او 2 وکټي تر لاسو کړی دي جی بیا ور پسې دا سکور نیوزیلند ډیر په اسانه باندې چیس کړی دی په لسم په یو لسم اور کې 10.1 په 61 بالونو کې باندې ورپسې 91 رنز چیس کړ چې په اوپنرانو چیس کول خو بیا وکټ پری وتا ټام سیفورد 29 بال 44 رنزونه جوړ کړی دي فین ایلن 17 بال 29 رنزونه جوړ کړی دي ټام رابنسن 15 بال 18 رنزونه جوړ کړی دي او هر بیټسمن چکا واخلې دا باونډري راوسته ده خراشه د پاکستان بالینګ شاهین افریدی 2 اور 17 وکټ یومنا 8.5 کارمی سره بالینګ محمد علی 3 اور 25 وکټ یومنا جانداد خان یو اور کړي پای کې 100 رنز ور کړی دي ابرار احمد 2.1 کې 15 رنز ور کړی یو وکټ شاداب خان 2 اور 18 وکټ یوم ندا شاداب خان جی چې بغیر څه د پرفارمنس دی راغله ټیم ته بیټینګ یې مونږ کو بالینګ یې مونږ کو بالینګ کې موټا به دو بیټینګ کې 3 رنزونه جوړ کړ پاتو بالونو باندې نو دا پاکستان نوې مایند سیټ نوې کلاډیان چې کلم په ټیم کې سینیئر کلاډي نوي نو بیا دغه حل ویجی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام